نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم سورة آل عمران سلورم پارا یوصل دویم نمبر آیت دی دی رکو دا مخی رکو سر عربت و مناسبت داری چی پا مخی رکو کی دا صحابه کرام و پمنس کی دا یهودیانو دا اختلاف واقعا مختصرا ذکر شو پدی رکو کی اللہ پاک پدی صحابو باندی خپل انعام دا اتفاق ذکر کی اللہ رب العالمین پدی آیاتن کی دا مومنان دا کامیابی بنیاد ذکر کی چی دا کامیابی دو بنیاد ندی یو بنیاد تقوی او دا اللہ یرد او بین بنیاد پخبل مرز کی اتفاق او اتحاد دی اللہ پاک فرمائی اے مومنانو تاسو زمانہ اویریگے سمرچی زمان دا یریزل حق دی تقوی اختیار دی اس حق تقاتی ہی مبارکی مفسرین لکھی حق تقاتی ہی ان یدعا فلا یعصا چی دا اللہ تابداری اوشی نافرمانی اونشی دا اللہ یرد ویذکر فلا ینسا اللہ یاد کلیشی ہیر نکلیشی اللہ بیادے ایرے بنا دا اللہ یرد او ویذکر فلا یکفر دا اللہ شکریہ ادا کلیشی نا شکری او نکلیشی دا اللہ یرد او بل اللہ پاک مخبل فرمائی فاتقوا اللہ ما استطعتم سمرت استاس و طاقت بھی نو دا اللہ نے یرک ہوئی دا اللہ رب العالمین نے یرک دا دری مرتبی دی یو اغا یردا چی اغا دا دور کم مرتبہ دا چی اغا دا عام مومنان تقوی دا چی گناہونم تکی گی نیکیو کئی خو ایمان ورسرشتا او بین دا اوسط درجه تقوی چه دا نیکان و مومنان تقوی دا چه گناہون نزان ساتھی دا غٹونا اگر چه وارو وارو گناہون تکی عام مومنان چه کم پاک خواست دا غیدہ مرتبہ شو او دریم مرتبہ پٹولو چه اعلا مرتبہ دا تقوی اغدا چه وارو گناہونم نکی غٹ گناہونم نکی او دا سکار نکی چی آغی کی اشتباہ دا گناوی او دا سکار نکی چی آغا دا اللہ پاک دا یاد نا غفلت پیدا کی اگر چی جائز ولی نی دا کمال تقوی دا پسا انبیاء کرام علیہ السلام تقوی پیغمبران گناہونا نکی نوارو نا غٹ او پدی مرتبہ کی پیغمبران جدا ذکر نبی علیہ السلام نباد پیغمبران نباد چه سمر خلق دی ناغی گناہون تکی دیشی والا گناہ اٹا گناہ تکی دیشی اگر چی پتوبی سر معاف کی گی وہ پیغمبران دا سر گناہ کئی نا داغی مرتبر تقوی پٹولو اعلا او بل اللہ پاک فرمائی چه تاسا ممر کی گی مگر پا حالت دا مرک کی پدیجے کہ خدا مرگ ذکر گئی کہ مرگ کی تقوی تاسو اسلام تاسو ساتھ نو دا مرگ کو غیر اختیاری دی او اچانک کو ناگہانی جو مرگ کو سٹھی معلوم نہیں کل انسان مانے مرگ کرتا پدیجے کی اشارہ دیتا کہ تاسو پدی اسلام باندے دوام اختیار کی ہمیشہ پہ اسلام کیوں سے گی.
دې مطلب دا الا وانتم مسلمون په حالت د مرګ کې په حالت د اسلام کې مړ شي یعنی اسلام کې همیشه والا اختیار او د کامیابی به بنیاد الله پاک ذکر کوي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا الله پاک په دین باندې دا الله پاک په قران باندې دا الله پاک په اسلام باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې تاسو مونږ له کلو لګو حدیث مبارک کې راځي قران د الله رب العالمین رسېدا د دې یو سر د الله پاک په لاس کې او دې د بندګان وی تاسو دا رسې مپرېږدي تاسو بچتم ګمراه نشئ چې قرآن دې ټینګ نیولې چې سپکې دې په عمل کې الله پاک دې د ګمراهۍ نه ساتي دا قرآن د مسلمانانو د هدایت کتاب د هدایت په مقابل کې ګمراهي ده الله وی قرآن کلکو نيسي واعتصموا منګول کلکو لګول بحبل الله د الله پر اساس چې قرآن جميعا په اتفاق سره ټول مسلمان په قرآن متفق شي او ولا تفرقوا اختلاف دا د مسلمانانو د کامیابی به بنیاد دی یو تقوا او دیم اتفاق دا ظاهرا او باطنا دنیاوی او اخروی په هر حال کې د مسلمان د کامیابی بنیاد تقوا په دنیا کې پیدا ورکی په آخرت کې اتفاق په دنیا کې پیدا ورکی په آخرت کې پیدا ورکی مسلمانانو کې نه اتفاق نشته نو کله یو شي سترګې روچتې په مسلمان ظلم کوي کله بل شي سترګې روچتې په مسلمان ظلم کوي خو مسلمان په یو ځای دی اوس کې مسلمانان ټول په خپل منځ کې اتفاق وکړي د ټول دنیا په دنیا کې داسې کافر بیا نشته چې په مسلمان په ظلم وکړي نو د دې کمې زیات او دا د الله رب العالمین وی احسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې د مشرکانو دوه قبیلې وي او اوس او بل خزرج چې په خپل منځ کې یو سل شل کاله جګړه شوه یو سل شل کاله دې جګړه شوه او چې کله اسلام راوړ هغه جګړې ټولې ختمې او دغه صحابه چې په خپل منځ کې مکمل جوړ شو اتفاق پیدا شو ځکه غیر الله پاک په دین باندې مونږ کله کې ولګولې نبي هغه ځړې اختلافي خبره ختمې شو اوس په دې ذکر راځي ولا تفرقوا تاسو اختلاف مکو پنځه سبا دور کې بعضی خلق چې هغه ځان د اهل حدیث وی واقعا هغه وی د دې مطلب دا چې تاسو ټول په قران او حدیث باندې کلک اوسېږي او په خپل من کې اختلاف مکوي ډلې ډلې ما جوړيږي نو څوک پکې امام شافعي سے بوال دي څوک پکې امام احمد بن حنبل سے بوال دي او څوک مسلمانان په څلور مذهب کې تقسیم شو نو یو قران وایي چې مذهبونه ما جوړوي او دې مسلمانانو مذهبونه جوړ کړل نو مسلمان دوه کېدو د پاره دار دې خلکو یو خطرناک وسوسه ده ځان پیږي یو اختلاف د عقیدې دي او بل اختلاف د مسلې دي نو په دې کې چې راځي اختلاف مکوي په عقیده کې نسلور مذهب مسلمانان په ایمان او په عقیده کې یو دي اهل السنت والجماعت او اختلاف د سلور مذهب د مسلمانانو په خپل منځ کې په مسلو کې دي او د مسلو اختلاف دا بناوی په اجتهاد باندې او د اجتهاد د مجتهد دا رحمت دی نو دغه اختلاف چې په مسلو کې وی دا رحمت دی او دغه اختلاف د پیغمبرانو په خپل منځ کې په مسلو کې د پیغمبرانو مسلو کې د یو بل سره اختلاف نو آدم علیہ السلام په دین کې د خور سره نکاح جایز و مسله او د نبی علیہ السلام په دین کې مسله دار چې جایز نه ده وګوره د پیغمبرانو په خپل منځ کې په مسلو کې اختلاف وو
د صحابه کرامو په خپل منځ کې په مسلو کې اختلاف وو. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه به کله مانځه ته ولاړو، موږ په مانځه کې نامې لاندې لاسونه تو، هغه به لاسونه زوړندې ولي، دا هغه مسله دا وه. او نور صحابه کرام به لاسونه د نامې لاندې تړلي وو. نو ګوره اختلاف په مسله کې د صحابو او دغه اختلاف د مسلمانانو په مذهبونو کې د اختلاف بد نه دی، اختلاف د مسلو غلط نه دی، اختلاف د عقیدې غلط دی. او په عقیده کې څلور مذهب یو نوم لري، اهل سنت والجماعت. درې او یا ډلې چې جوړېږي دا به د مسلو وي، دا به د عقیدې وي. نو یوه ډله به د عقیدې اهل سنت وي او دا دوه او یا به د عقیدې اهل بدعت وي، خپل خپل نومونه به وي. اختلاف د مسلې ټیک دی او اختلاف د عقیدې غلط دی. دا رتاله څوک وګڼه درکړي چې مسلمانان په څلور مذهب کې جدا شول او قرآن کې وایي چې اختلاف پکې دا خو اختلاف کوي. او بل یو جواب ورکړو چې د چرګې بچو تاسو په خپل منځ کې وابیان دویش ډلې، د وابیانو په خپل منځ کې دویش ډلې دي. نو موږ ته وایي چې تاسو څلور مذهبونه کې او په خپل ورته دویش نه ښکاري. د غلبیل او د کوزي هغه مسله ده. دویش څو دي؟ د وابیانو خپل منځ کې دویش جماعت دي. نو څلور ډلې کې دویش دي او درې. دا څلور مذهبونه دا د صحابه کرامو د دور سره د هغوی شاګردانو جوړ کړي دي. او وابیانو چې دویش ډلې جوړې کړي دي د انګریزانو په دور کې جوړې کړي دي. نو که د صحابو دا څلور مذهبونه غلط وي، نو دا خو د صحابو شاګردانو جوړ کړي دي. صحابه کرامو شاګردان دې غلط کړل، نو دین دې ختم شو. ځکه دین خو د صحابو نه شاګردانو، نو چې شاګردانو څلور مذهبونه جوړ کړه تا ټول غلط کړل، نو بیا خو دین ختم شو. په دنیا کې مسلمانان څو مذهب؟ څلور مذهب، او ته دا ټول غلط، نو ټیک څه پاتې شو؟ ټیک خو بیا پاتې دا ټول غلط شو، ټیک څه شو؟ او کوي چې د چرګې دا زامن، نو د چرګې زامن په 1857 کې پیدا شو. د دې نه مخکې خو دوی نو دا دونه وخت خلک ټول غلط. معلومه دا شوه چې د دې دا خبره د قرآن آیت بیانې خو تعالی په دوکه درکړي. نو که تا ته وایي چې استاد شیخ صاحب د قرآن ته کښېنه او د آیت کې ته دوکه درکړي، ته وایي چې شیخ صاحب د قرآن نه لګیا، قرآن کې به ځاني د خېټې قصه به درته کړي. اختلاف د عقیدې غلط، اختلاف د مسلې ټیک. په مسلو کې اختلاف دا اجتهادي وي او دا صحیح وي، او د عقیدې مسلې د عقیدې اختلاف دی کې یو جانب په حق وي او بل جانب په ناحق وي. اوس موږ وایو څلور مذهب مسلمانان ټول په حق دي، ځکه عقیده د ټولو ټیک ده. او مسلو کې اختلاف دی، یو امام یو طرف ته دی بل طرف، مسلو کې اختلاف ټیک دی، هغې ته د ګمراهۍ نسبت نه کړي. او کنه ته وایي چې څلور مذهب ټول غلط شي، نو بیا خو ټیک ختم شو، بیا خو څه پاتې شو. نو الله جل شانه فرمایي، نو خیال کوئ څوک به د قرآن په نوم دوکه درکړي. دا زموږ ایمان دی چې په دنیا کې دا څلور مذهب مسلمانان دا ټول ټیک دي. ټول دنیا کې مسلمانان څو مذهب دي؟ څلور، دا ټول حق. او چې څوک وایي چې دا ټول غلط دي، نو دا خپله غلط دی، ځکه چې دغه د غلط کړ خو به بیا قصه دې ختمه شوه. نو الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے مومنانو تاسو تقوا اختیار کړئ د الله نه، د الله پاک نه ویریږئ، حق تقاته په حق د تقوا سره، څومره چې د الله د یری حق دی. ولا تموتن او تاسو ممړ کیږئ الا وانتم مسلمون، مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یو. واعتصموا بحبل الله جميعا، او تاسو منګولو لګوي د الله پاک په دین باندې چې قرآن دی، پر اسید الله پاک باندې جميعا ټول. ولا تفرقوا، تاسو اختلاف مکوئ په عقیده کې د یو بل سره. واذکروا نعمت الله علیکم، او تاسو یاد کړئ نعمت الله پاک چې کړی دی په تاسو باندې. اذ کنتم اعداء، کله چې وې تاسو په خپل منځ کې دشمنان، فالف بین قلوبکم،
پس محبت واچو اللہ پاک ستاسو پخبل منس کی پزرنو کی فاسبحتم بنعمته اخوانا پس تاسو گرزی دے دا اللہ پاک بنعمت اسلام سر پخبل منس کی رونا وکنتم تاسو علا شفا حفرت من النار بغاڑا دا کندی دا جہنم کافر خود مرگ نباد جہنم تزی چه ایمان نور وڑی تاسو دا جہنم دا کندی بغاڑا وے کچھ ایمان مرور فانقذکم منها پس اللہ پاک نجات در کتا ستا در کندی دا جہنمنا کذالکم دارنگی یبین اللہ لکم اللہ پاک بیانی طاقت آیاتی خفل آیاتنا دا قدرت و دا وحدانیت لعلکم تهتدون دا پارا دی چتا سو پیدایت باندی شئی واخد آوانا